أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. سورة یونس 11 نمبر آیت. بدی 11 نمبر آیت کی د هغه کافرانو چې مخکې نه باس را روان دي چې هغوی د الله تعالی د توحید نه، د نبی علیه السلام د رسالت نه او د آخرت نه منکر خلک دي. د هغوی ګستاخي او بې ادبي ذکر کیږي او بیا د هغوی د یو سوال جواب ذکر کیږي په دې یو آیت کې دننه. ګستاخي د هغوی دا وه چې دوی به ویل چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. الله پاک دا قرآن صحیح او رښتیا آسماني کتابي په موږ باندې د اسمان نه ګټې راووره او موږ ته ووژنه. لکه نظر بن حارث او داسې نورو کافرانو دا دعا غوښتلې وه. د دې آیت اولني مخاطبین دا کافران دي. نو چې دا دعاګانې به دا سوال به دوی کاوه چې موږ که دا قرآن صحیح نو موږ هلاک ختم هم کړي، کاڼي را باندې راووري، داسې را باندې وکړي، هغسې را باندې وکړي. بیا به د هغې نه وروسته په اعتراض کې ویل چې ګوره که دا دین رښتیا صحیح وي او د دې دین مخالفت په وجه باندې عذاب راتلی نو موږ خو عذاب د الله نه غواړو، عذاب نه راځي. نو دا به دلیل جوړ کړه چې دا د قرآن مخالفت دا سبب د عذاب نه دی، دا به دلیل ثابت کړو. او دا به ثابت کړه چې قرآن نعوذ بالله آسماني کتاب نه دی، ځکه چې موږ یې مخالفت هم کوو، موږ خو غواړو چې موږ باندې عذاب راشي لیکن بیا هم را باندې نه راځي. نو دې ذکر کې د هغې جواب ذکر کېږي. الله تعالی وایي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم. که به جلطۍ ورکوي الله تعالی خلکو دپاره الشر عذاب لره، استعجالهم بالخير بشان د جلطۍ ورکولو دوی ته خیر لره. یعنې سړی چې کله د خیر دعا وغواړي الله تعالی څومره به جلطۍ باندې ورکوي. اگر چې کله کله پکې تاخیر وشي لیکن الله تعالی عادت داسې دی چې د خیر دعاګانې زر قبلوي او کله کله پکې تاخیر وشي. احادیثو کې دي چې ډېر پیارې به داسې شي سړی د خیر دعاګانې وغواړي هغسې قبول نه شي، څنګه سړی ویلي وایي دا داسې وشي چې د انجام په اعتبار سره به دغه دعاګانو قبلېدلو کې د لپاره خیر نه وي. نو دغه دعاګانې الله تعالی وروسته کې قیامت او قیامت کې چې کله دې سخت پساب شي نو هغه ټیم کې دغه دعاګانې د په کار راشي. یا به دنیا کې د دغې دعا په ځای باندې الله تعالی یو بل څیز ورکړي چې هغه ورله فایدهمن وي او دی چې کوم څیز غواړي دغه ورله فایدهمن اړولی نه. نو ظاهره باندې داسې معلوم شي که دغه دعا قبوله نه شو، لیکن دا قبوله شوي په بله طریقه باندې او عامې د خیر دعاګانې د فوري قبلېږي. الله تعالی وایي چې که چېرته کې څنګه چې د خیر دعاګانې دوی دپاره زه فوري قبلوم، داسې مو وله دا خیري هم قبلولې. کومې خیري چې دوی ځان ته کوي بل ته کوي لقضي الیهم نو بیا به پوره شوي وي دوی ته اجلهم نیټې د دوی، بیا به دوی ته د عذاب او د مرګ هغه نیټې را پوره شوي وي، یعنې فوري به دوی ختم شوي وي. لیکن دا د الله تعالی احسان دی چې به دوی دغه خیري چې کوم دی نه دوی الله تعالی فوري نه قبلوي. دې کې ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې که نیکانو خلکو نه خیري د له خولې نه وځي او وروسته یې پښیمانه کېږي نو الله تعالی ورله ښه موقع ورکړي چې پښیمانه کېږي نو پښیمانه شه او دغه خیري ولې قبول نه کړي. که دا د کافرانو باره کې نو یا کافران خپل ځان ته کوي الله تعالی ولې بیا مهلت ورکوي چې که توبه وباسي ایمان یې نصیب شي، او که دغه هم نه کوي د ضد او د کینې نه ډکي نو بیا الله تعالی د دوی د ګناهونه دوی دپاره زیات کړي، ګناهونو ښه پوره چانس ورته ورکړي نو ښه ګناهونه یې جمع چې د هغې نه بعد یې هلاک کړي. حاصل دا دی چې د بددعایي الله تعالی فوري نه قبلوي. معرف القرآن ذکر کړی دی چې اگر چې د دې آیات مخاطبین کافران دي چې کافران کومې خیري ځان ته کوي نو الله تعالی ولې فوري نه قبلوي، او که قبول کړي وي نو بس د عذاب ټیم پوره کېدو. لیکن دا آیت وایي عام دی، اگر چې اولني مخاطبین دي ذکر کې کافران دي لیکن مفهوم یې عام دی. او د دې مطلب دا ده چې خیري د هیڅ چا هر چا چې که مسلمان ولې خیري نه کوي خو الله تعالی خیري د چا فوري نه قبلوي، دې کې کافي تاخیر کېږي، ټیم پکې په لاره باندې قبلېږي. وایي د دې نه معلومه شوله چې کم خلک د غصې په ټیم کې ځان ته خیري وکړي یا خپل اولاد ته او د کور خلکو ته خیري کوي د غصې په حالت کې،
الله تعالی دغه خیری قبلې نه د ایثار کی او دومره ایثار کی چې کفارت کې دغه کس د ظلم بیا کوي دغه غلطي بیا تکراروي او دا کس ته بیا خیری کوي نو بیا قبليږي لیکن یو پیر نه مې کړي اتفاقی حادثه مور پلار غوسه شوی او الله تعالی ول قبلې نو ورسته کی خټه مولور کی نو خیری وي پوري نه قبليږي دا پاتې کیږي لیکن په دې وختونو کې د وختونو شته چې باغې کې د خیری کې یا دعا غواړي نو پوري قبليږي داسې وختونه په دې ورځو کې شته احادیثو کې داغي ذکر هم ده چې ډېر ځګینه داغي نه ذکر شوی هم د دې ځګینو کې دعاګانې پوري قبليږي دې کې تاخير نه نو په دې وجه نبی عليه السلام دینه مانه کړل چې خیری مکوي به خیری تاسو وکي کې دې چې هغه ټیم چې د پوري قبلې دوه ټیمي قبول شي تاسو به په خیمانه یو ورسته د سینې شوی نه خبوي نو خیری خکار نه دی لیکن چې کله سړی مظلوم شي زیاتې وسره کیږي مسلسل وسره زیاتې کیږي اگر چې په دنیا کې څومره ظالمان دي هیڅ څوک ځان ته ظالم نه وي لیکن ظلم پہچان ډېر آسان دی ظلم پېژندل کېږي نو کم خلک چې ظالمان دي مسلسل ظلم کوي نبی عليه السلام فرمایي اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب د مظلوم د خیرونو ځان ساتي ځکه د مظلوم په منځ کې د الله تعالی په منځ کې هیڅ پردې نشته دا سوال ډایرکټ قبليږي او بیا د مظلوم په اړه کې د خبره هم نشته چې مسلمان دی او کافر دی چې کافر سره ظلم وشي خیری الله قبلي کړه زناور او حیوانات سره ظلم وشي ام خیری قبلي د مظلومان دي د حدیث کې د ایمان او د انسان هم څه فرق نه ذکر شوی بلکې چې چا سره ظلم وشي د خیری قبلي آیات حاصل دا شو چې خیری پوري نه قبليږي لیکن په ورځو کې ځنه ټیمونه داسې چې هغه قبلي دی هم شي احتیاط به کې پکار دی نو د کافرانو د سوال حاصل دا شو چې تاسو غزان د خیری کوي لیکن د الله نظام دا د خیری تاسو نه قبلې په الحار د نه قبلې نو هغه د هغه نتیجه دا نشوله چې تاسو داړه شول چې قران حق نه دی او د اسلام په مخالفت به وجه من عذاب ناراضي وای دغه نتیجه نه ده بلکې قران حق دی عذاب بخمه خرازي لیکن په الحال ناراضي الله فنظر الذين هم پریدو حق کسان لا يرجون لقاءنا چې ملاقات نه لري امید نه لري د ملاقات زمون یعنی قیامت یقیني نشته فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون چې دوی حیرانی د اسلام په مقابله کې په سرکشی کې دوی حیران دي ګرځي چې کم جرم تلاش واچو مو کم جرم کې ټیم تیر ک الله تعالی ولا موقع ور کړی د بس کا دغه سکوا چې خبره د ګناونو کې ډوب شي او دغه خیرو باوجود هم الله نه رانیسي چې خبره کې ډوب شي واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قائما دا یو بل مسله ذکر کیږي یو خو شکوار د انسان چې انسان څومره ناشکر انسان دی چې کله د حالات خيو د سهولیات صحت ارس برابرۍ نو دا بیا د الله تعالی نه مکمل باغی د الله تعالی د دین د احکام او اس حیثیت دینه تسلیمای او بلکې زیات وختونو کې د شرک هم کوي کله چې د باندې سخت راشي نو سخت په ټیم کې بیا په پروتي باندې الله یادې په ولاړ یادې په روانه یادې ډېری خېخي خبرې کوي او وای چې بس زمون عملونه خراب شوي دا خبرې بیا کوي لیکن چې کوم تکلیف کې دی اختر الله تعالی دغه تکلیف لري کی نو د دوباره بیا باغش او دسه باغش ته د غرب یړو په جاندل نه لري اړو سوال ته کړي نه لري اړو څه تکلیف په لري کړي اړو لته نه داسې باغش نو الله تعالی و اذا مس الانسان ضر هر کله چې ورسېږي انسان ته ضرر یعنی تکلیف دعانا نو موږ را بلی موږ ته आवाज کوي لجنبه بخپل اړخ باندې او قاعد نه پناس ده باندې او قائما یا په ولاړه باندې یعنی په هر حال کې موږ یاد دلوي مجرمان چې کله پساوش فلما كشفنا هر کله چې موږ لري کو عنه دنا ضره تکلیف ده مر نو د بیا تیریږي ک لم يدعنا گویا چې موږ ته आवाज نه دی کړي الى ذر مسه هغه تکلیف بارک چې تر رسیدلو داسې باغی شي بیا كذلك هم دغه شاند کې زوی نه خسته کړی شوی دی للمسرفین د پاره د زیاتی کوونکو مسرف زیادی خور ته ویل کیږي ما كانوا يعملون حق سوچ دوی کوي کوم انسان په در کې زیاتی خوري ظلم موجودي ناجایز به کې موجودي هغه در خپل ناجایز لري خسته ښکاریږي او د ذکر کې دا چې زوی نه خسته کړی شوی دی دا نه د ذکر نشو چې چا خسته کړی دا بات ذکر نشته لیکن نور ذکرینو کې دا سبق تر شوی دی چې زین الشیطان للناس سوء اعماله
شیطان انسانانو ته بد کارونه ښایسته ښکاره کوي، په ذهن کې ورته صفایي بیانوي چې دا کار که ټیک د جرم دی، داسې دی داسې دی، خو ستا دپاره په دې ټایم کې ډېر ضرورت دی، تا ورته ډېرې فایدې پکې تا راشته، ته یې وکړه، ستا دپاره مناسب دی. خیر ګناه نه وروسته قلاره باندې توبه وباسه، دا رد عمل د شیطان دی. تلبیس ابلیس امام ابن جوزی رحمه الله په شیطان باندې مستقل کتاب لیکلی دی او دای ثابت کړل چې شیطان به کوم لار راضي او انسان له څه طریقه باندې دوکه ورکوي. د دې حق غاټي حربي او چالو نسته دي. نو بچالونو کې یو دالی کړی دی چې د شیطان غټ چال دا دی چې انسان ته جایز کار ناجایز کار جایز کار کوي، بد کارو ته ښایسته کار کوي، د هغې څه بیان ته په ذهن کې واچي او د هغې د وجه نه انسان خطا شي، په یو لوی جرم کې اخته شي. نو دا کار د شیطان دی او دا لاس یې بچا باندې راسي، مصرفینو باندې لاس راسي چې کم کسان زیاتی خور دلی، زیاتی خور خلکو باندې لاس راسي. نو معلومیږي دا چې په عادلانو خلکو لاس نه راسي، کم خلکو چې فطرت کې چې انصاف عدل پروت دی رحمدلی ده، نو دا شیطان د خپل حربه په هغه باندې نشي استعمالولی، هغه تر ایستلی نشي. د ده زیات اثر رسوخ په مصرفینو زیاتی خورو کې دی. ما کانو یعملون هغه څه چې دوی کوي. نو د دې حاصل دا شو چې دا ظالم مجرم په خپل باندې هم د الله تعالی د وجود او د دین قائل دی. په کوم وخت چې دی په سخته کې اخته شي، نو دا اندازې څرګندېږي چې قائل دی. لیکن چې کله به سخته نه وي، نو د عناد او ضد د وجه نه بیرته منکرېږي. دا مطلب یې شو. په دنیا کې چې څومره زیاتې خور دله دي، نو په سخته کې دوی قائل کېږي، او چې سخته دې لاړه شي د هغې نه بعد خپل ضد او کینه بیا راټینګه کړي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. دا مضمون ته تخویف اخروی ویل کېږي، تخویف دنیاوی ویل کېږي چې د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی انسانانو له پوري نه نیول، چې سړی به جرمونه ګناهونه ظلمونه کوي، لګیا وي ګډې وړې به وایي، ناجایزې به کوي، د خلکو حقونه او عزتونه به د خپونه لاندې کوي، عذاب به پې نه راځي. دا د دې خبرې دلیل نه دی چې الله تعالی نه مکمل دی بچ دی، هېڅکله هم پې عذاب نشي راغلی. دا معنی نه ده. دا د دې خبرې دلیل نه دی، دا سړی په حقه باندې دی، دا معنی نه ده. ولې؟ ځکه چې الله تعالی په دې دنیا کې ډېر خلک د دې نه وړاندې هلاک کړي دي، د دې امت نه وړاندې ډېر امتونه هلاک شوي دي، او هغوی له هم دغه شان موقع میلاو شوی و. ډېره زمانه روغ رمټ ګرځېدل، چانس ورسره و. لکه د نوح علیه السلام قوم ته وګوره، داسې نورو ته وګوره چې ډېره زمانه یې بغاوتونه جاري وساتل، ډېره زمانه، آخر الله تعالی راونیول. نو هغوی ته هم کافي مهلت میلاو شوی و، لیکن د مهلت نه بعد راونیولی شو. نو که په الحال چاته مهلت میلاو دی، نو دوی هم مهلت کې اخته دي، لیکن دوی بچ نه دي، دوی به رانیولی کېږي. دا جدا خبره ده چې دې امت دپاره نبي علیه السلام خصوصي دعاګانې کړي دي. یوه دعا پکې دا ده چې ټول امت په یو عذاب باندې نه غرق کېږي، نه هلاکېږي، په یو ځل باندې، او دا دعا قبول شوې هم ده. نو ټول امت اسلامیه په یو عذاب باندې په یو ځل باندې نه خرابېږي، دا بچ کېږي. البته دا خبره پکې پاتې ده چې ځای په ځای باندې خلک هلاک کېدل په عذاب باندې، خاص علاقې خلک او یو خاص قوم هلاک کېدل، دا د مستثنا نه دي، د هلاک کېږي او دا بیا هلاک شوي هم دي. او نبی علیه السلام د هغې ذکر هم کړی دی چې په دې امت کې به خصب وشي، ځمکه به خلک ځان ته راکاږي، مسخه به وشي، د خلکو شکلې به ورانې شي. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې علاقایي خاص عذابونه راځي، لیکن اجتماعي عذابونه په ټول امت باندې په یو ځل باندې نه راځي. او که تاسې اندازه ولګوئ ټول دنیا نه اسلامي نظام ختم شو، بیا هم ټول امت په یو ځای باندې هلاک نه شو، ټول خلک د کفارو سره ملګری شو، څوک ښکاره او څوک پټ، لیکن بیا هم د خلک الله تعالی ولا مهلت ورکړو، ځکه د الله نظام داسې دی چې ټول خلک په یو ځل باندې نه رانیسي. یو روایت امام طبري رحمه الله نقل کړی دی، هغې کې دا هم دی چې نبی علیه السلام وایي ما د الله نه وغوښتل چې د دوست دعا د دوست خیري دي، د دوست لپاره نه قبلېږي. کومو کسانو منځ کې چې واقعي دوستانه شته دی او د دې دوستي په حق باندې ده، اخلاصمند دي خپل منځ کې، نو که یو بل څه خلاف یو ځای کې شکونه او ګمانونه راولاړ شو، خفه شو د یو بل نه، نو دا خیري دي قبولې نه شي. نبی علیه السلام وایي دا دعا زما الله تعالی قبوله کړې ده، نو دا به هم دوست خیري به دوست نه قبلېږي. دا خبرې په خپل ځای دي، لیکن عذابونه راتلل په دنیا کې دا ممکن دي، دا به راځي. او د مخکینی امتونو څنګه عذابونه راغلي، نو الله تعالی د هغې تشبیه ورکړله چې کذلک نزل القوم المجرمین، همدغه مخکینی امتونو په شان د عذابونه موږ په الحال هم مجرمانو له ورکوو. نو آیات حاصل دا شو چې د دین مخالفت او د دین سره دشمنی د شرعي احکامو که ټول وي که لږ وي،
د هغې مخالفت په وجه باندې په دنیا کې عذاب راځي او دا عذاب دنیا د انسان دنیا هم خرابوي. قبر او آخرت خو په خپل ځای باندې د هغې نه خو څوک انکار نشي کولی، لیکن کم خلک ځان ته ترقي پسند خلک وایي، دنیا پرست خلک ځان ته وایي او د دنیا په ترقي هغوی دپاره په ژبه باندې د ذکر په شان د جاري شوې ده چې ترقي کته شو ترقي پورته شو، پیسه لاړ او پیسه راغله، ډالر کته لاړ او پورته لاړ. هغه خلکو دپاره مستقل سبق دی چې د دین د مخالفت په وجه باندې به عذاب راځي، دنیا به یې هم صفر کېږي، ناکام کېږي به. او پښتو کې دې سره یو مناسب متل هم شته چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به څه کوي، یعنې چې کله د ګناهونو په وجه الله عذاب راولېږي نو ته به دا وطن د کوم ځای نه جوړ کړې څنګه به یې آباد کړي، قاطعانې نه شي آبادولی، د به خامخا ورانېږي. بیا دې مضمون ته د تفسیر په اصطلاح کې تخویبي دنیاوي ویل کېږي. الله تعالی وایي ولقد اهلکنا القرون، یقینا موږ هلاک کړي دي ډېر قومونو لره، ډېرو پیړو لره، من قبلکم ستاسو نه وړاندې، دې امت ته خطاب دی ستاسو نه وړاندې ډېر خلک هلاک شوي دي د اسلام د دشمنۍ په وجه باندې. لما ظلموا هر کله چې ظلم وکړو، ظلم تعریف دا دی چې حقدار ته حق ناوله کول. نو په انسانانو باندې یو حق د الله تعالی دی چې د الله تعالی دین به عملي کوي او جزئي نښه کولی چې قرآن څنګه ویلی دی د ژوند په تمامو مرحلو کې به ربي دین موجود دی، که د کور نظام دی، که د کلي نظام دی، که د جماعت دی، که د علاقې او د وطن دی، نو په تمامو شعبو کې که هغه اخلاقیات دی، که هغه نظام عدالت دی، که نظام تعلیم دی، معیشت دی، او یا مسلمانانو سره تعلقات عامه والا مسله ده، په دې ټولو کې به د دوی په عقیدو کې د دوی په عمل کې اسلامي نظام قایمي. نو دا د الله تعالی حق چې دا ادا کول شو. او د مخلوق حق دا د بس د چا د باندې څه شي غوته ورکي، دا د مخلوق حق دی. کم خلک چې د الله تعالی حقونه په دغه پیمانه باندې نه مني، نو دغه خلک هم ظالمان دي، غټ ظالمان دي. بیا د الله تعالی لوی حق په دې امت باندې توحید دی، توحید د منکر یدل د هم ظلم دی، لوی ظلم دی. کوم چې نور ځګنه کې ورسره روان دي ان الشرک لظلم عظیم. نو دې ځګنه کې ظلم ټکه ذکر شوی دی چې هر کله چې دوی ظلم وکړي نو ظلم هم دغه شی شو، د دین مخالفت او د خلکو د حقونو مخالفت، خلکو حقونه خلکو ته ناواله کول، د مخلوق حقونه ناواله کول، دا دوانه ظلم دی. نو چې کله دوی په دې ظلم کې نه نوځل، د انسانانو حقونه پیژندل دي، الله تعالی حق پیژندو، دې حتی راورسېدل نو عذاب ولا راغی. وجاءتهم رسلهم بالبينات، او راغلی و دوی ته پیغمبران په واضح دلایل سره. دې خلکو ته پیغمبران راغلی او معجزې ورته ښودلې وي چې د الله حق وپېژنئ، د انسانانو حقونه وپېژنئ، دا ادا کړئ، لیکن دې خلکو ونه منله. وما كانوا ليؤمنوا، نو نو دوی چې ایمان راوړی د پیغمبرانو په خبره باندې او د الله حق او د انسانانو حق اوله کړی دی. كذلك نزل القوم المجرمين، همدغه شان د کې موږ بدله ورکړو قوم مجرم ته. نو دا د قیامت پورې مسله شو چې څنګه مخکینی قومونه د اسلام د دشمنۍ په وجه باندې او د انساني حقوقو د ضایع کولو په وجه باندې هلاک شوي دي، نو قیامت پورې الله تعالی وعده شوله چې نزل قوم المجرمین، موږ به همدغه شان بدله مجرمانو ته مسلسل ورکوو د قیامت پورې. نو دا قومونه په دې طریقه باندې هلاک شو. مخکې موږ ویلي چې مخکینی قومونو باندې عذابونه راتلل، نو اجتماعي عذابونه بیا هم راغلي دي چې د یخ نه تباه کړي دي، ختم کړي دي. عادیانو، سمودیانو، د نوح علیه السلام قصې ته اورېدلي، او شخصي عذابونه په هم راغلي دي. دی امت باندې به شخصي عذابونه راځي، لیکن اجتماعي عذابونه چې ټول امت ختم کی دا په نه راځي. او دا د نبی علیه السلام دعا ده. نو چې دغه خلکو باندې کله اجتماعي عذابونه رااله نو ختم کړي، د دنیا د مخ نه ټول پناه کړي. نو الله وی ثم جعلناکم خلائف فی الارض، بیا موږ وګرځولای تاسو قائم مقام د حقیقي پزمګه کې، زمکه اختیارات موږ تاسو ته حواله کړو، زمکه خلافت او نمائندګي تاسو ته حواله شو. من بعدهم د هغوی نه وروسته لننظر دې دپاره چې موږ وګورو کیف تعملون، تاسو څرنګه عمل کوئ. تفسیر معرف القرآن وایي په دې ځای کې د حکومت او د حکومتي اهلکارو د ژوند مقصد ذکر شو چې الله تعالی یو انسان ته حکومت ورکوي، اختیارات ورکوي، خلافت ورکوي، د دې دپاره ورکوي چې امتحان کې اچي چې کیف تعملون، تاسو څرنګه عمل کوئ. دغه امتحان دپاره خلکو له اختیارات ورکړي. وایي د دې نه معلومیږي، معرف القرآن ذکر کوي چې د دې نه معلومیږي چې حکومت د پیسې را جمع کولو، د خپل روب قیامولو، عیاشي او فحاشۍ ته مخه کول، خپل نفساني خواهشاتو غلام کېدل او خپل نفس لکه د ځناورو غوندې په معاشره کې سرول،
دا د انسان د حکومت مقصد نه دی او دا صورت چې کوم دی د ناکامۍ علامات کوم خلکو چې اختیارات یو په دې طریقه باندې ژوند تیروي چې د هغوی په عمل کې د اسلام څه اصول موجود نه دي د الله تعالی احکام او د انسانانو حقونو باره کې هغه هیڅ قسم فکرمن غمجن نه دی دغه په لاس د الله تعالی حقونه ادا کیږي او د جرمونو مخنیوی کیږي او د انساني حقونو نو دا غصب د خپل اقتدار کې حکومت کې زبردست ناکام دي دا ناکام حکومت دی او چې کله ناکام دي نو الله تعالی بدل لري کوي په عذاب په ذریعہ باندې او د په ذریعہ باندې بیا بل راځي نو حکومت دا د فخر او د ناز دی نشو او دا ویل دي خبر دلیل نشو چې سره حکومتي د بدل الله تعالی خوخي ولې د اندوانو سره حکومتونه نه د کافرانو سره يهود او نصارا سره له حکومتونه دي د هریانو سره نشته ولې نو دا د خبر دلیل هم نه چې د الله تعالی سره خوخي نو کورسې ته ورسې چې نه اکه تر واچي